الرحیم نن ان شاء الله زموږ د علم النحو اولنې درس دی او په دې کې به ان شاء الله موږ د علم النحو تعریف د علم النحو فائدہ او موضوع بیانو. علم النحو تعریف څه دی؟ علم النحو څه ته وایي؟ علم النحو یو داسې علم دی، علم النحو یو داسې علم دی چې په دې علم کې د اسم فعل او حرف نه جمله جوړول او د جملې ترکیب معلومیږي. چې په دې علم کې د اسم فعل او حرف نه جمله جوړول او د جملې ترکیب معلومیږي، دا علم النحو دی. علم النحو څه ته وایي؟ دا یو داسې علم دی چې د اسم فعل حرف نه جمله جوړول او د هغې جملې ترکیب کول دا د علم النحو سره حاصلیږي. او دویم جزء د تعریف اورئ او د هرې کلمې یعنی د هر لفظ، کلمه لفظ ته وایي، یعنی د هر لفظ د اخري حرف حالت معلومیږي چې د هر یو حرف چې دی د اخري حرف په کوم حالت کې دی. دلته وګوره زیدون چې دی په ده باندې دو پیش دی نو دې ته مرفوع وایي، زیدن ته دو زبر دی دې ته منصوب وایي، او زیدین دو زیر دی نو دې ته مجرور وایي. نو وګورئ د دې علم النحو په ذریعې سره د هر اسم د اخري حرف، د دې زید اخري حرف دال دی، د دې زید اخري حرف دال دی. وګورئ دلته کتاب د دې اخري حرف با ده، او د قلم اخري حرف دا میم دی. ٹھیک شو جی؟ د بورډ د دې بورډ اخري حرف دا دال دی. نو دا د دې علم النحو په ذریعې سره د هر لفظ د اخري حرف حالت معلومیږي چې دا په کوم حالت کې دی، یعنی مرفوع حالت کې دی که منصوب حالت کې دی که مجرور حالت کې دی، دا حالت معلومیږي. بیا د دې علم النحو فایده څه ده؟ د دې علم النحو فایده دا ده چې انسان عربي ژبه ویلو او لیکلو کې د هر قسم غلطۍ نه محفوظ شي. چې دا علم النحو دې زده کړه نو عربي ویلو کې به هم درنه غلطي نه کېږي او لیکلو کې به هم درنه غلطي نه کېږي. دا د علم النحو فایده ده. مثلا څلور حروف دي، زید څلور کلمې دي، الفاظ دي، زید دار دخله فی. زید ځان له یو لفظ دی، کلمه ده، دار ځان له یو کلمه ده، دخله ځان له یو کلمه ده، او فی ځان له یو کلمه ده. کلمه لفظ ته وایي. نو دا ځان څلور الفاظ دي، زید لفظ، دار لفظ او دخله او فی. نو ګورئ دا زید هم اسم دی او دار هم اسم دی، دخله فعل دی او دا فی چې دی دا حرف دی. نو دا اوس موږ له ګډ وډ راکړي دي. نو چې څوک علم النحو زده کي نو دا ګډ وډ اسمونه چې دي، دا ګډ وډ نومونه دا به په ترتیب باندې دا څلور واړه کلمې یعنی الفاظ دي. اوس دا څلور الفاظ را یوځای کول او دینه جمله جوړول او دا په صحیح طریقه ادا کول، نو دا په علم النحو سره حاصلیږي. چې علم النحو دې زده کړه نو دا څلور واړه کلمې چې دي دا به رایوځای کولی هم شي، د دې نه به جمله جوړولی شي، په صحیح طریقه به ادا کولی شي. او دا چې کله دی علم النحو زده کړه. مثلا اوس دلته کې ګورئ جي دخله زید فی الدار، دخله زید فی او دارن. نو دا څلور واړه حروف دخله زید فی دار، دا دغلته کې په دې فایده کې موږ ته الټا لیکلي، ګډ وډې لیکلي، اول یې زید لیکلی بیا یې دار لیکلی، اول یې 1 نمبر یې زید لیکلی بیا 2 نمبر یې دار لیکلی، په 3 نمبر یې دخله لیکلی، په 4 نمبر باندې بیا فی لیکلی. دلته موږ دا په ترتیب باندې ولیکه، دخله هم اول ولیکه، زید هم ورپسې، دخله فعل دی نو فعل اول راځي، بیا ورپسې فاعل راځي، زیدون ولا فاعل شو، بیا ورپسې حرف جر راغی فی، او بیا ورپسې دا اخري حرف دارن، دا اخري حرف هم پکې ولیکو. د دې معنی ده زید کور کې داخل شو. زید معنی زید دی او د دار معنی کور دی، او فی معنی ده کی، او دخله معنی ده داخل شو. نو زید کور کې داخل شو، زید کور کې داخل شو. نو دا وګورئ دې نه مونږ دا ګډ وډې لیکلي وو، پوره جمله هم ترې جوړه کړه او په صحیح طریقه باندې ادا کړه. د دې دا د څه د وجې نه؟ دا د علم النحو د زده کولو د برکته دا مونږ په صحیح طریقه ادا کړه. او د دې علم النحو موضوع سره، موضوع له معنی ده چې د علم النحو موضوع، د دې علم یعنی د علم النحو موضوع کلمه او کلام دی. چې دا پورا علم النحو چې ده دا به صرف د کلمې په باره کې خبره کوي او د کلام په باره کې خبره کوي. د کلمې او د دې کلام نه به د علم النحو والا بهر نه وځي. نو او دا علم النحو ډیره ضروري ده. او د دې ضرورت ولې پیښ شو چې یو ځل د حضرت علی رضی الله عنه په زمانه کې، د علی رضی الله عنه دور خلافت او د هغه په زمانه کې یو عجمی کس راغی
او هغه تپوس وکړو چې یاره دغه چې دی ان الله بریء من المشرکین ورسوله، یعنی الله او د الله رسول د مشرکینو نه بری دی. د دې په ځای باندې هغې وي ان الله بریء من المشرکین ورسوله، چې الله د مشرکینو او نعوذ بالله د خپل رسول نه بری دی. نو د دې وجې نه بیا ابو الاسود دویلی رحمه الله حضرت علی رضی الله عنه له دا مشوره ورکړه چې علم النحو دا ایجادول غواړي، دا قواعد ایجادول پکار دي. نو بیا حضرت علی رضی الله عنه هم والله دغه خبره ومنله. او بعض خلک وایي چې یاره د دې ایجاد کوونکی یعنی د دې چې دا اول چا مدون کړی او جوړ کړی او دا علم النحو نو دا حضرت علی رضی الله عنه دی. څوک وایي ابو الاسود دویلی رحمه الله دی او څوک وایي چې دا حضرت علی رضی الله عنه. او بله یو واقعه پکې داسې شوې وه، یو سړی مړ شوی و، نو یو کس راغی، یو عجمی کس راغی، نو هغه تپوس وکړو چې یاره من المتوفي، دا مړ کوونکی څوک دی؟ یعنی د هغه مطلب دا و چې یاره هغه دا تپوس کوو چې یاره دا مړ شوی چې کم کس دی که نه دا څوک دی؟ نو هغه ووایي چې یاره دا مړ کوونکی څوک دی؟ نو چا ورله جواب ورکو چې دا الله جل جلاله مړ کوونکی دی. خو که ته د مړي باره کې تپوس کوې نو ته من المتوفي په ځای باندې من المتوفا وایه. متوفي معنا ده مړ کوونکی، او متوفا چې کوم مړ شوی دی نو د هغه باره کې تپوس کوه. نو دا ډېر ضروري علم دی انشاءالله. دا به ټول ځان سره لیکیم او ښه ټیر به یادوئ. نو دا زموږ اولنی درس د علم النحو. د بل درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام.